السلام علیکم، څنګه مینوالو خیر تاسو خیرونه دي. نو ویکنډ دی، نن به موږ ځو لوپرایله یعنی شاپینګ له، ځکه چې دلته جمعه خیالي چوټي نو خامخا موږ وځو. نن خو زموږ څه خاص سودا نه لګېده، خو بس هسې انجوایمنټ لتلو. نو دا د مازدیګر 4 بجې دی روان شو. دغه مخامخ سټي سنټر دی، موږ بس دې ته ځو. دغلته به ټول ټایم تېروو او بیا به راځو کور ته. دې کې د دنیا مارکیټونه دي او هر یو څیز پکې میلاویږي. نو بس په دې ستورنګانو مونږ هر وخت تیریږو چې کم یو مارکیټ ته ځو، په دې خامخا تیریږو. کله چې زه هم ویلاګ جوړوم نو زه ستاسو سره دا ځای خامخا شیر کوم، ځکه چې دا زموږ د تلو راتلو لاره ده. مونږ په دې باندې خامخا اوړو، که مونږ نسټو ته ځو یا لولو ته ځو یا سټي سنټر ته ځو او یا که هسپتال ته ځو، نو په دې سورنګانو خامخا راوړو. نو دغه سورنګان باران خراب کړي دي، صحیح کړي دي او څه کې لا کار شروع دی، لا برابر کړي نه دي. نو دا سټي سنټر زموږ کور نه رسي 15 منټه لري دی، د ګاډي لاره ده. سټي سنټر را ورسېدو، اوس په ګاډي پارک کو او بیا به مارکیټ ته وردن نشو. نو که تاسو هم دا مارکیټ دننه لیدل غواړئ نو زما سره اوسئ. ګاډي مو سوري ته ودرو او دننه راغلو. موږ ناشته لیټ کړې وه نو ډوډۍ مې نه وه خوړلې. چې راغلو اول مو ځان ته برګر آرډر کو. برګر مو خوړلو، هغې نه بعد بس بیا ګرځېدو. نو د کوکو نه مو دا چکن برګر آرډر کو. ډیر زیات مزیدار و، د ټولو سم خوښ شو. او دای د ماشوم له 1-2 بینډز هم ورکړل. په دې باندې هم د کوکو لیکلی شوی. موږ چې څنګه راغلو دننه د مارکیټ ته نو اول مو د دې برګر آرډر ورکو. دا د 45 منټ کې تیار شوی و، ځکه چې رش ډیر زیات و. خوراک مو وکړو، بیا لاړو میکس ته. نو میکس کې دا ماشوم د گاډو پسې نښتی و، کته را کته یې رده شته دغسې یو سپین جیب، خو بیا هم واړه چې دی نو په د جیپونو مخپونو باندې نه مړېږي. نو دا د ښځو سپریګانې او د سړو سپریګانې ډېر زیاتې مزیدارې او په ریټ هم ښه دي. او دا د قسم سن بلاک، دلته نه ما هم یو سن بلاک اخیستی دی، په ریټ باندې هم ښه دي او ریزلټ یې هم زبردست دي او قسم برانډډ والا دي. او بیا راوړو د میک اپ سامان طرف ته. نو دا د نیل پالشي، لپسټیکي او مطلب کم چې د ښځو سیزونه یې میک اپ والا ټول هر څه دلته میلاویږي. دلته نه زه اکثر خپلو خویندو له سیزونه اخلم، چې کله مونږ زه کلي ته نو هغوی له زه خامخا دلته نه څه اخلم، که لپسټیک یي، لاینر یي او یا چې دی نو بنګړي یا جونکی وغیرې دې ځای کې نه اخلم. دا ځل مې بنګړي هم له دې ځای کې نه اخیستي و، لیږلي مو، او جونکی مې هم له دلته نه اخیستې وې، لیږلي مې دي. نو دلته تاسو ته وګورئ څومره مزیدار دي دا، او په ریټ باندې هم ښه دي او قسم ډیزاینونه پکې هم دي. او دا دی د سړو ګړی، دا هم قسم دي. یو طرف ته د سړو دي او بل طرف ته د ښځو دي او ورسره د ماشومانو هم دي. میکس نه بیا موږ NH ته راغلو. دا NH و، دې کې بل NH هم دی، هغې ته به په اخره کې ځو. بس راغلو ریډ ټیک ته. دا ریډ ټیک دی، دا ډبلې کړۍ چې پکې پرتې دي دا ریډ ټیک دی. دلته هم سیزونه ډېر زیات مزیدار او ریټونه هم ښه و، دونه ډېر ګران نه و. نو دلته نه مونږ دا فلاور والا چې کم هیر کې چې دي دا 3 اخیستې وې، دا یو دا پینک کلر والا. او دلته هم د آیلاینر، لپسټیکي، هر یو سیز پروت دی. تاسو دا وګورئ. دې نه علاوه لوښي پکې قسم پراته دي، سم مزیدار و. که نه ما وی چې دا هر څه مې واخیستې، خو چې کم سیز نه په کار نو ضرورت سره چې خلک هسې فضول تاوانونه کوي اخلي. زه چې کله مارکیټ ته لاړ شم نو هر څه پسې نښتې یم، دا لور به مې راکاږي، وایي بس دی نور سیزونه مه اخله، وایي چې د رازونه ډکې او بیا استعمالې نه. نو بس چې څه مې خوښ شي را واخلم، او چې خوښ مې نه شي بس پرېږدم. خو بیا هم پردی ملک دی، خپل ملک نه دی چې سړی وایي چې دا سیزونه به واخلو، کور به پې سجاو کړو. چې سړی خپل کور یې نو هر یو سیز واخلي. دلته خو پته نه لګي چې زموږ دلته څونه لیکلی شوي ده. نو بس مونږ چې برګر وخوړی، بیا مو خېټه کې لږ نور ځای وشو، ورالو آیسکریم طرف ته، مطلب وګرځېدو. نو بس ما یې راشو چې بس آیسکریم وخورو. دا آیسکریم ډېر زیات مزیدار دی، مرګرو او قسم فلیور والا میلاویږي. مطلب چې کوم فلیور ستاسو خوښي بس هغه ځان ته په خپله مرضی او چې څومره اچوئ نو اچولی شئ. خو دا ده چې که ډېر آیسکریم مو راواخیستو نو بیا به پیسې هم ډېرې ورکوئ. مرګرو دا دومره مزیدار دي چې لږ هم تاسو وخورئ که نه سړی پې سم موړ شي، مطلب ډېر زیات ښکلي که نه. بیا قسم فروټس پراته، هغه پې خلک ځان ته واچوي. وړو دپاره پې خلک چاکلیټ واچوي او نور داسې چاټ مسالې په شان تراوه سیزونه یې هغه پې لږ ودوړئ. دا آیسکریم چې خلک خوري که نه نو دا سینه داسې یخه کېږي. مطلب د دې عام آیسکریم نو دا ډېر زیات ډفرنټ دی. دلته مې د دې لور یو لوشن پکار و، نو موږ راغلو فیس واش او لوشن والا سیکشن طرف ته. دلته نه ما ځان له د الوویرا والا فیس واش اخیستی و او لور مې نیویا والا لوشن را واخیستو. بیا موږ رالو د ډرای فروټس طرف ته.
زما لږه پسته پکار وه داسې میټه دپاره، نو ما چې دې نه لږه راواخلم. نور دا بادام کاجو راسره وو. خو دا ویډیو زه صرف ستاسو دپاره جوړوم چې تاسو هم ردې زګې دا مارکیټونه وینئ. نو ما ته داسې د 1 ریال دا کټ شوې پسته راواخیسته. دا مې میټه دپاره پکار وه. بس د هغې سیکشن نه راووتو، دوباره هغې بله اینچ ته. دا یو غټ مول دی، دې کې 2 اینچ دي. دې اینچ کې ډېر زیات پرسونه دي او ګران پکې هم شته، ارزان پکې هم شته، او غټه واړه پکې هم شته، او هغه 90 والا پکې هم شته. مطلب کم قسم پرس چې ستاسو پکار وي نو هغه ټول په دې کې شته. پرسونو نه علاوه پکې جیولري هم ده، سپریګانې پکې دي، د میک اپ سامان دي پکې، بنګړي وغیره هر څه پکې دي. نو دا وګورئ د زیړو امیلونه دي سم د سرو ښکاري، او دا د زیړو جمکۍ دي خو بالکل د سرو په شان ښکاري. تاسو وینئ نږدې نه. دې نه علاوه تسبیح پکې دي قسمه قسم او کلرفول چې څنګه ستاسو پکاري. نو هغه چې ما تاسو ته خو هغه په 5 ریال 600 سمثینګ او دا په 3 ریال 500 دي. 3 ریال 500 یعنی پاکستانی 2171 روپۍ دي. نو دې نه تاسو اندازه کوئ چې دا 5 ریال سمثینګ والا په څو وي. او دا مې یادول دا پکې 90 والا دي، دا غمی ممی پې دي. اکثر 90 سره دا قسم پرسونه او زما پکې دا یو سم خوښ شو. نو شاپینګ نه یعنی لوپرای نه چې وزګار شو بهر راووتو نو تیاره شوې وه، ماښام بانګې ویلې. نو ګاډي چې کېناستو ټایم مې وکتو 10 منټه 9 بجې وې. واپس روان شو کور طرف ته. مې زلاره کې به ځان له شوارمې راواخلو او بس بیا به ځو کور ته. کله چې موږ تلو نو رڼا وه، نو دا لایټونه وغیره دونه نه ښکارېده. بس تیاره ده، نو ردې زګې د ښکلا په دې لایټونو باندې ده. نو دا وګورئ دا هر څه څومره بس مزیدار ښکاري. دا بس بیا هغه سرنګانو والا لار راغله، دې باندې به ورودن نه شو او هغې سایډ ته به وځو به، ځکه چې زموږ د کور لار په هغې سایډ باندې ده. ملګرو عمان ډېر زیات امن والا ملک دی. دلته چې څوک هم پاتې کېږي ډېر زیات خوشحاله او د هیچا هم کلي تلو ته زړه نه کېږي. وایي دلته ماشاءالله امن هم ډېر زیات دی او سهولتونه هم دي. نو دا یو نوې شاورما والا دکان کولاو شوی و، هغې نه م شاورمې راواخیستې او بس راغلو کور ته. نو شاورمې ډېرې زیاتې مزیدارې وې، لږې ګرانې وې خو ډېرې زیاتې خوندورې. که ستاسو زموږ نننی ویلاګ خوښ شوي په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ، هم یې خپل خپلوانو سره شیر کړئ.